حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي زما په زړه کې الله رب العزت د دریو څیزونو محبت واچو، یو خوشبو، دویمه نیک او صالحه دینداره وفاداره بیبي، دریم مونځ. د دې څیزونو محبت الله رب العزت زما په زړه کې واچو چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام دا ارشاد فرمایي بیا څلور واړه خلفا عمر رضی الله عنه، ابوبکر رضی الله عنه، عثمان علی رضی الله عنه، هغوی هم خپل درې محبوب څیزونه ذکر کړه. دوی په دغه محفل کې لا ناست وو چې الله رب العزت جبریل علیه السلام راولېږه. جبریل علیه السلام نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وویل چې الله رب العزت ستاسو گفتگو ستاسو خبرې اورېدې او زه یې راولېږلم، ما ته وویل چې ورشه ته مې ورته خپل درې محبوب څیزونه بیان کړه چې ستا کوم محبوب څیزونه دي او زما مې ورته درې څیزونه بیان کړه چې زما درې څیزونه کوم خوښ دي. نو اول جبریل علیه السلام خپل درې محبوب څیزونه ذکر کوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي چې زما یو څیز دا خوښ دی چې کوم سړی دنیاوي وي که دیني وي چې هغه لارې رکي، خپله لارې پرېږدي، نو هغه په راه راست باندې راوستل دا زما محبوب څیز دی. زه وایم چې کوم سړی په دنیاوي وي او که دیني اعتبار سره خپله لار پرېږدي نو هغه راه راست ته راوستل دا زما محبوب څیز دی. دویم چې اهل و عیال یې ډېر وي او تنګ دسته وي د هغه نصرت کول، د هغه مدد کول، دا زما ډېر زیات خوښ دی، دا کار مې خوښ دی. دریم نمبر فرمایي چې زما هغه کس چې هغه غریب وي او عبادت ګزار هم وي، په خپله غریبۍ کې د الله رب العزت انتهایی زیات عبادت کوي، دغه سره محبت کول چې کوم دی دا زما محبوبه مشغله ده. دغه درې څیزونه زما ډېر زیات خوښ دي.